الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ده القواعد الأصولية ده درسنا بل درس ده بل قاعدة مصنف ويتي المندوب عيني وكفاية. مندوب بدو قسمة ده يو مندوب عيني ده بل مندوب كفاية ده. مندوب عيني ده مطلب مكي واجب عيني وكفاية ترشوي ده كنا أغا شانتي فرق بديو كيوم ده. مندوب عيني ده تبي لكيش أغا شخص باندې بذاته لازمي، هر شخص باندې بذاته لازمي، یعنی هر سړی باندې هغه کول د هغې ځان لازم څه شی دی لکه ځان لازم. داسې نه وي چې بل یو سړی ستا دپاره وکړي نو تا نه ادا شو، صحیح دی که نه؟ داسې نه څنګه لکه چې بل یو سړی تا نه ادا کړي نو تا نه ادا شو، داسې نه وي. مندوب کفایي دا دی چې بعضې کسانو وکړل تا نه هغه مندوب ساقطېږي، تا نه هغه مندوب څه شي ساقطېږي. نو لکه څنګه چې واجب کې وو دقه شانتې په مندوب کې هم ده. لکه مندوب عیني او دا تقسیم صحیح هم دی، دا تقسیم څه شی دی لکه صحیح هم دی. مخکې مو ویلو چې معتزله د عینو کفایه دا شی بالکل نه مني، نه په مندوب کې مني، نه په حرام کې مني، نه په واجب کې مني، نه په نورو شیزونو کې. پوه شئ که نه؟ نو دا نه مني. نو هلته مونږ دلایل ویلي وو چې دا عقلا او شرعا دواړه جایز دي، عقلا او شرعا دواړه دغه دي، جواز شته دی. مندوب عیني مثالونه خو ډېر دي، لکه رکعتین شو د ضحا شو. اوس که ټوله دنیا رکعتین د ضحا وکړي تا د استحباب اجر میلاویږي لکه نه میلاویږي، تا نه ده کړې که وایه شیانه که نه ته کور کې راست وایي چې زما پسې ولیکئ، داسې نه کېږي. ګوره رکعتین د ضحا شو. دغه شانتې تحیت المسجد شو. تحیت المسجد اوس مستحب دی، مندوب دی، خو ټوله دنیا دا وکړي که نه او ته یې ونه کړې تا ته اجر نه میلاویږي، صحیح ده که تا ته هغه مندوب اجر نه میلاویږي. پوه شئ که نه؟ او نه داسې چې مثال طور د هغو په کېدو باندې دا مندوب تا نه ساقطېږي، تا نه ساقطېږي، ستا په حق کې مندوب بیا هم پاتې دی. ګوره هغه تا کړی تر څو پورې تا نه یې کړی نو تا ته د مندوب اجر نه میلاویږي. دغه شانتې نور دغه راواخله لکه دغه شو تعزیت شو د مسلمان دپاره، پوه شوې؟ او دغه شانتې نور شیزونه شو چې دا چې کوم دی دا بعینه به تبه کړي، دا څه کوي لکه بعینه. ډېر رشته داریان یې داسې دي چې هغه مستحبات دي، صحیح ده که نه؟ رشته داریانو کې تقسیمونه دي، صحیح ده که نه؟ صلة الرحم مختلف اقسام دي، بعضې صلة الرحم واجب دي لکه مور او پلار شو، دغه شانتې نور خپلوان شو. بعضې صله رحمي داسې چې هغه مستحب مندوب وي، پوه شو که نه؟ نو هغه مندوب کوم مستحب صله رحمي دي ده هغه تا نه بل سړی نه ادا کوي، بل سړی چې ادا کړو نو تا نه ساقطېږي، صحیح ده که نه؟ تا له مندوب به هله ساقطېږي کله چې تا پخپله وکړو، پوه شوې؟ مندوب کفایي. مندوب کفایي مثالونه لکه بعضې خلکو وینا وکړله نو دا ساقطېږي، دا څه نورو نه ساقطېږي. د هغې مثال لکه تلقین د لا اله الا الله شو مړې ته. اوس یو ځای کې مړی پروت دی نو یو څو کسانو ورته تلقین وکړو نو هغه څه شی وشوه لکه هغه تلقین د هغې نه هغه مندوب ادا شو، هغه مندوب څه شی شو لکه ادا شو. هر چا له ځان له دغه کول د هغې دپاره ځان له تلقین کول دا مستحب نه دی چې هر سړی به ورځي او تلقین به کوي، هر سړی به ورځي او تلقین کوي چې زه دا استحباب حاصل کړم، داسې نه ده. پوه شئ که نه؟ دغه شانتې دغه شو تسلیم شو، سلام جواب ورکول شو، سلام جواب ورکول شو. کله چې یو جماعت روانې نو سلام کول، صحیح ده که نه؟ سلام کول د جماعت کې د یو کس دپاره مندوب دی، صحیح ده که نه؟ یو کس دپاره. نو اوس هر یو له ځان له مندوب نه دی چې هر یو به جدا سلام کوي، بس یو کوم اکتفا په دې باندې کول پکار دی، او دا سنت طریقه هم ده داسې کول پکار دی. دغه شانتې دغه تعلیم. اوس تعلیم چې کوم دی هغه ما مخکې وویله چې هغه د کوم چې هغه ضروریاتو د دین دی د هغې نه زیات تعلیم حاصلول، علم حاصلول دا اوس مستحب دی، دا څه شی دی لکه مستحب دی، خو دا مندوب کفایي دی. مندوب څه شی دی لکه کفایي دی. بعضې کسانو د مستحب باندې راته وکړو نو دغه مستحب وشو، مستحب باندې عمل وشو،
هر یو سړی به داسې نه کوي چې هر یو سړی به ځان له علم ته کښېني، که کشر دی که مشر دی که زنانه ده که نارینه دی، داسې دا بیا دغه نشته. صحیح دی که نه؟ دغه مندوب کفایي بعضې مثالونه دي. نو دا مندوب په دوه قسمه کړی دی، یو مندوب کفایي دی او یو مندوب عیني دی. پوه شوه لکه ښه. بله قاعده مصنف راوړي، 20مه قاعده ده چې الکراهة ترفع الحاجه. صحیح ده که نه؟ کراهت چې کوم دی هغه د حاجت نه وجې نه مرتفع کېږي. څه کېږي هلکه؟ مرتفع کېږي. څه مطلب؟ یعنې بعضې شیزونه به بعضې کارونه به مکروه وي. څه شي هلکه؟ مکروه وي، خو یو ضرورت د وجې نه په هغې کې کراهت چې کوم دی هغه څه شی شو؟ ختمېږي. په یو ضرورت د وجې نه هغې کې څه چل کېږي هلکه؟ کراهت ختمېږي. کم کراهت؟ لکه مثال د هغې د زیاتي اوبو د ښځې نه، فضل ماء المرأة، کمې اوبو چې زیاتي شي د ښځې نه هغه استعمالول څه شي؟ مکروه دی. هغې استعمالول څه شي دی؟ مکروه دی. مخکې مونږ ویلو که نه په مثالونو د مکروه کې چې نبي صلی الله علیه وسلم مکروه یو هغه شي دي چې هغې باندې نهي کړي او بیا په خپله پرې عمل کړي. صحیح ده که هغه نهي د تحریم نه کراهت ته کوشوي. نبي صلی الله علیه وسلم وګوره د فضل مرأه نه هغه منع کړې ده چې تاسو د ښځې د زیاتي اوبو نه دغه مه کوئ، او بیا نبي صلی الله علیه وسلم په خپله د میمونې ته دغه نه دغه کړی دی، زیاتي اوبو نه دغه کړی دی، غسل کړی دی. اوس وګوره دا اوس څه شی شو؟ زیاتي اوبو د ښځې نه چې کوم پاتې شي په هغې باندې غسل کول او دس کول دا څه شی دی هلکه؟ د مستحب دی. خو لیکن کله چې ضرورت راشي دا کراهت بیا ختمېږي، دا بیا جایز کېږي. پوه شوې هلکه؟ دا سره کېږي جایز کېږي هلکه. پوه شوې؟ دغه شانتې د مانځه کې دغه کول، مانځه کې کله چې اتحیات کې ته کښېنې نو دا قانون دا چې د ګوتې به ټول یو ځای به کړې داسې. پوه شوې که نه؟ د ګوتو کې جداوالی کول دا څه شی دی لکه؟ دا مکروه دی. دا څه شی دی لکه؟ مکروه دی. پوه شوې؟ خو لیکن کله چې حاجت راشي لکه یو سړی دغه لاس خوږ دی هغه نه شي ګوتې یو ځای کولی نه شي، په داسې صورت کې بیا د هغه څه شي هلکه؟ دا د هغې دپاره مستحب وي. دا کراهت به هلته کې پورته شوي. الضرورات تبیح المحظورات، لنډه قاعده دا ده. ضرورت د وجې نه هغه شیزونه چې کوم دی کراهتونه چې کوم دی هغه پورته کېږي. پوه شوې که نه؟ مخکې موږ ویلي چې کراهت په مثالونو کې چې دا یو کراهت دی چې ولاړه اوبه څښل، ولاړه اوبه څښل څه شی دی هلکه؟ د دغې کراهت دی. ولې؟ نبي صلی الله علیه وسلم نهي کړی ده او بیا عمل یې کړی دی. دا مکروه دی، خو لیکن یو ضرورت د وجې نه. اوس یو سړی کېناستی نه شي نو دلته کې الکراهة ترفع الحاجه. صحیح دی که نه؟ ترفع الحاجه، ترفع موجوده صیغه به وایي ښه، د اوچتولی شي د حاجت د وجې نه. پوه شوې که نه؟ ښه، نو دا قاعده شوله. ښه، بله قاعده مصنف اوس راوړي، وایي چې المباحات تكون عبادات بالنيات والهيئات الصالحات. پوه شوې که نه؟ عبادتونه چې کوم دي هغه مباحات، مباح شیزونه چې کوم دي هغه څه شی ګرځي هلکه؟ عبادات ګرځي. خو څه سره هلکه؟ په نیت او هیئت سره. مخکې مونږ دا خبره بار بار بیانه کړې ده چې څنګه نیت و د هغې سره دغه ګرځي، څه نوم دی دا مستحب ګرځي، هغه مباحات. لکه خوب شو، خوب کول څه شی دی؟ مباح دی. اوس د خوب په دې نیت چې ته وکړې په هغه شرعي طریقې سره وکړې، هغې کې هغه اذکار ووایي، هغې کې نیت وکړې د تهجد، هغه کې دا نیت وکړې چې زما بدن قوي شي، روز نور عبادات وکړه. پوه شوې که نه؟ او دا نیتونه چې ته وکړې دا څه شی شو هلکه؟ د خوب مستحب شو. د خوب څه شی شو هلکه؟ مستحب شو. پوه شوې که نه؟ خوب مباح و، خو المباحات تنقلب العبادات بالنیت والهیئات. صحیح ده که نه؟ د نیت او هیئت د وجې نه څه شی کېږي هلکه؟ مستحب کېږي. پوه شو؟ او د تګ چې کوم دی مخکې مو مثال ورکړو، تګ جایز و که نه و؟ مباح و که نه و؟ ګرځېدل را ګرځېدل. صحیح ده که نه؟ د مباح. خو چې ستا د تګ چې کوم دی د جومات دپاره یې نو څه شی دی؟ مستحب دی. دا تګ چا د جنازې دپاره یې دا څه شی دی؟ مستحب دی. دا تګ استسقا دپاره یې مستحب دی. دغه شان دی د مریض عیادت دپاره یې مستحب دی. د دعوت دپاره یې
مستحب دی ټول هغه شی والا چې هغه طاعت او ته هغې دپاره ده هغې په نیت د تک پوه شوې که نه صحیح شو هلکه هغې په نیت د تک کې نو دا څه شی کېږي هلکه دا مباح دا عبادت ګرځي پوه شوې هلکه ها داسې نور دغه والا خوراک اسکاک اکل و شرب دا اصلا څه شی دی هلکه مباحات دي دا څه شی دی هلکه اصلا څه شی دی دا مباحات دي خو لیکن دا څه ګرځي عبادت ګرځي کله چې د دې کې نیت وکړي نیت څنګه مطلب خپل د بدن ته قوي نیت وکړي او دغه شانتې شرعي طریقې باندې استعمال کړي شرعي طریقه څه ده لکه مثال په ښې لاس خوراک کړي بسم الله ووایي پوه شوې که نه د شریعت هغه تقاضو د وجې نه ته دا خوراک وکړې نو د خوراک درله څه ګرځي هلکه عبادت ګرځي پوه شوې که عبادت ګرځي هر شی هر مباح ته ځان له عبادت ګرځولی شي په نیت سره کله کله مزاح به هم عبادت ګرځي چا سره خندا خبرې کول دا هم کله کله عبادت ګرځي ولې ستا نیت به دا وي چې لکه د مخکیني مسلمان خوشحالي مقصود وي صحیح ده که نه چې د دې په چهره باندې پریشانیانې لرې شي او د دې په چهره باندې یو مسکراهټ راشي د چا خبر پوه شئ که نه نو دا چیزونه بیا دا مزاح چې کوم دی دا هم څه شی شو هلکه دا هم عبادت شو پوه شوې هلکه نور مخکې مثالونه د هغې ډېر تېر شوي دي ها نو دا بله قاعده شوله چې المباحات تنقلب العبادات بالنیات والهیئات اوس مصنف بله قاعده راوړي وایي لا تصح العبادات والمعاملات الا بتوفر شروطها واندفاع موانعها هیڅ عبادت به نه صحیح کېږي یا هیڅ معامله به نه صحیح کېږي تر څو پورې چې هغې کې شروط متوفر شوي نه وي کم شرطونه چې شریعت لګولی دي هغه ټولو شرطونو به راتګ کې هغه ټولو موانعو نه به دا منتفي کې شریعت چې کوم موانع په دغه کې ویلي دي چې دا شی دا معنی راغی نو عبادت فاسدېږي دا معنی راغی د عبادت فاسدېږي دا معنی راغی عبادت فاسدېږي پوه شئ که نو کوم څومره موانع چې راغی شیخ صاحب پیر صاحب پوه شئ که نه څومره موانع چې راغی نو هغه ټولو موانعو نه دغه کول انتفاع سره هله به عبادت صحیح کېږي پوه شئ که او دا مخکې مونږ د دې لږه تشریح کړې وه چې العبادات څه شی دی هلکه چې دلایل شرعیه چې کوم دی هغه څه شی ته الاحکام الشرعیه تفتقر بادله الصحیحه الصریحه دا قاعده مونږ ویلې وه چې عبادت چې کوم دی دا صحیح او صریح دلیل ته محتاج دی پوه شئ که نه دلیل ته هم محتاج دی خو د هغې نه وروستو بیا د هغې باندې عمل هم د هغې به مقتضا کول پکار وي عمل هم څه شی کول پکار دی هلکه مقتضا باندې کول پکار دی ها لکه مثال اودس دی اودس تر څو پورې نه صحیح کېږي تر څو پورې چې ټول موانع چې کوم دی هغه ته پورته کړي نه دغه ټول شروط باندې راتګ نه یې کړي شروط څه شی دی اودس کې به نیت کې شروط دا دي چې اودس په مثال طور دغه اندامونه به صحیح پوره هر دې ته به اوبه رسي پوه شئ دا شروط دي د اودس پوه شئ کم سے کم یو پیری خو هر یو اندام به وینځي پوه شئ دا شروط دي د عبادت اوس په دې شروطو کې یو شرط هم کم شو لکه اخپه دې وچه پاتې شو یا مثال مسه در نه پاتې شو عبادت پوره کېږي هلکه نه پوره کېږي اودس نشو اودس ختم پوه شئ که نه دغه شانتې بیع ده معاملات والا معاملاتو کې بیع کې څه شی دی بیان دی د عیب بیان به وي دغه شانتې دغه به وي هغه به ته مقدار به معلوم وي هغه شی به ستا به قبضه کړي پوه شئ که نه دغه چې یو شی تا سره نه وي نو هغه څنګه کوې لا تبع ما لیس عندک نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه شی مه خرڅوه چې هغه تا سره نشته پوه شئ هغه شی به تا سره موجود وي نو دا ټول شرایط به چې ته هغه کې متحقق کې په هغې کې نو بیه به هله منعقد کېږي که دې کې جهالت راغی یا دې کې غدر و مطلب دھوکه وه چا سره او یا مثال د طور پر دغه شانتې هغه شی تا سره نه و بیا خو بیه نه منعقد کېږي پوه شئ که بیا خو بیه نه منعقد کېږي دغه شانتې دغه د صلات شو مونځ چې اوس مونځ دپاره کوم شرایط دي نو هغه به ټول متحقق کړي کوم موانع دي هغه به ټول پورته کړي هله به مونځ صحیح کېږي اوس مونځ کې شرایط څه شی دي استقبال القبله ده بغیر د استقبال القبله نه مونځ کېږي هلکه نه کېږي دغه شانتې څه شی دی هلکه ستر العورت دی دغه شانتې دغه دی اودس دی طهارت فی الصلات دا دی دغه شانتې نور چیزونه دي دا څومره شرایط چې مانځه کې دي نو دا به دې باندې به راتګ کړي نو هله به مونځ صحیح کېږي پوه شئ که نه مونځ بغیر د دې شرایطو نه دا نه صحیح کېږي
هسې به کته پورته به شي خو عبادت هغه پوره نه شو پوه شوې هلکه پوه شوې نو دا بله قاعده شوله ښه بس دومره پوره دی ښه اوس